بسم الله الرحمن الرحیم. زما د پښتونخوا ډیرو درنو پښتنو د مینې او د خلوص ډک سلامونه او یو خبره مې سره شیر کوله. په دې مامندو کې یو کوترې دی، انوري نومې دی. انوري نو مامندان خو ډېر پښتانه خلک دي او ډېر چې کومې د عزت او د احترام خلک دي، خو چې خدای خبر دا پکې چې دا خو ماته مامن نه ښکاري، دا خو ماته څه کانو بانو ښکاري. اکانو بانو وایي چې عمل خان داسې عمل خان داسې عمل خان داسې نه کوتکه یا انوریا ستا هغه ټول نرتوب ماته وایي ته څومره نرې چې د عمران خان د رهایۍ دپاره کوم احتجاجونه کېدل نو تا ته چا ووې نو وتښتېدې چې زما نوم پکې رانشي. او بله خبره ده ته خو د کمیټمنټ سره د خلفنامې خلف دې ورکړي دي چې صاحبه زه به ستاسو په خپو کې چې کوم دی نه ژوند تېرومه او زه به ستاسو د خپو نه روچتېږم نه. او دا زه نه یم، دا شوکت یوسفزی صاحب وایي وی 35 MNS او MPS هغوی په خلفنامه دستخط یې کړي دي او خلف یې ورکړی دی چې صاحبه زه چې کوم ژوند تېروم ګنې ما ته ووایه ستا نرتوب ما ته وښایه. تا په دې اسمبلی کې چې ته د اسټابلیشمنټ خلاف یو پوکې قدرېوالی دی، یو خبره دې کړې ده نه یې شي کولی. او ایمل خان نه دی، ایمل خان ما ورته وی ایمل خانه ګوره دې سړي له جواب ورنه کوي، ګوره دې خپل اهمیت ګوره سیوا کوي. دا زمونږ د لیول سړی نه دی، اکو بکو دا چپړاسیو په سکول کې چپړاسیو او د هغې نه وروسته چې کوم دی پی ټي آی دور راغی او بس چې کوم دی نو هغه په دې جارو وهلو باندې ځان دې ځای ته رارسولی دی. ما ته وګوره خپل حیثیت وپېژنه، خپل ځان وپېژنه، خپل قد کاټ ته وګوره. نو بیا د ایمل خان نوم اخله. مونږ نشنلیان ستا ټول حکومت د صوبې هغه دونه ټیزمار حکومت دی چې دغه ټیزمار حکومت د یارې د پیریانو د یارې نه په کره کې عوامي نېشنل پارټۍ له د جلسې اجازت نه ورکوه. خو مړه مونږ دا ځوانان په اوس زور مغه جلسه وکړه خو ونه کړه ده. قسم په خدای په اوس وګورې تا پسې درتلیم شو. ګورې ځان پوهې که لږ په کنټرول باندې ښه. او چې د ایمل خان نوملې ناول نه تېنه چې کوم دی نه بسم الله وایه ښه په ایمان د خپلو کسانو به دله داخله ماته کړي چې ظالمه ګورې مونږ پې مه کوتره کوه. تا ځان شرمولی دی، ځان ته وګوره، خپل پوزیشن ته وګوره. په کمیټمنټ او په خلفنامه باندې چې کوم دی نو مثال خبر MLA شوي دغه پوزیشن ته وګوره، د هغې نه بس خبره کوه. او پام کوه وګورې دا اوس خو درته زه ډېر په اصولو باندې لګیا شم، خو زما ملګري نه دي هغه به درته ګورې بیا ډېر په اصولو لګیا شي، بیا به وایي چې خدای اوس یې کوم تاخ کې واچوم. او د دې نه پس کړې بیا بله داسې خبره ته راوکړه په سټیج باندې زما د په خدای قسم وي تنګي دپاره به یې زما غونته کې دا ورکړ ته ځي او په سټیج به دې ته کوم ستا د کور مخې ته بې عزته کوي انشاءالله.